الله الرحمن الرحیم. زیم محمد امجید سے تاسو سره یوټیوب میت بای امجید چینل کې حاضر یم. د ټولو نه اول د ټولو ملګریو ته چې دا ویډیو د کتو نه مخکې ټولو ته سلامونه پیش کوم. هغې نه بعد یو وړوکی شان ریکویسټ دی چې کومو ملګریو تر ننه پورې چینل نه سبسکرایب کړی هغه دا چینل سبسکرایب کړو، ځکه چې کوم سړی سوال مونږ نه پوښتنه کوي انشاءالله ولې هغې ته به جواب پیر کوو. موږ نه یو څو ورځې مخکې یو ملګري پوښتنه کړې ده چې هغه جواب په نننۍ ویډیو کې زه ورکوم. ما ورته وویل چې زه به دا جواب تو ته په خپل پرسنل واتساپ باندې درکوم. هغې وویل چې نه دا فایده به نورو ملګریو ته هم ورسېږي، نورو ملګري به هم خبر شي. نو بیا چې کوم دی ویل ته په ویډیو جوړه کړه، نو مو په ویډیو جوړه کړله او پوښتنه یې ډېره اسانه په ایزي کوېسچن باندې کړې ده. وی چې پوښتنه یې دا کړې چې آیا رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، مطلب چې په رسول او په نبی کې فرق څه دی، چې رسول څه ته وي او نبی څه ته وي. په دې حقله باندې وي چې ته یو شارټ ویډیو موږ سره شریکه کړه. نو هغه نن جواب د میلویږي. سوال یې کړی ده چې رسول اور نبی میں کیا فرق ہے. هغه یو درې مین فرقونه درته ښایم چې په هغه کې فرق دا دی. نمبر 1 رسول څه ته وي. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. الله جل جلاله قرآن شریف کې فرمایي چې دا رسولون چې کوم دي د پیغمبرانو د الله پاک پیغامات چې کوم دي هغه به نورو عوامو ته خلکو ته رسي. د دغې وجې نه چې کله د انسان نه یو شی هېرېږي نو د دې وجې نه الله پاک د نبي مونږ د پوسې دپاره رانازل کړو، راویلګلو دغې دنیا ته چې مونږ دغه کم د الله سره مونږ په کلمه کې وعده کړې دو چې دا مونږ ته وښایي او مونږ ته دا ثابته کړي چې دا شی دی. نو بیا الله پاک دغو پیغمبرانو ته رسولانو ته مختلف معجزې ورکړي دي. هغه ډسکشن بیا انشاءالله العزیز مکمل وشي په نورو ویډیوګانو کې د سره شریکوم. نن صرف مختصر فرق ښایي چې رسول څه ته وي او نبی څه ته وي. رسول ایغ ته ویلی کېږي چې هغه نوی شریعت کې دعوت دی، د نوی شریعت دعوت خلکو له ورکوي. لکه نبی علیه الصلاة والسلام دنیا ته راغی، دې نه مخکې چې کوم شریعت و د موسی علیه السلام، د عیسی علیه السلام، د داود علیه السلام، دا ټول چې کوم دی منسوخ شول، ختم شول. یو نوی شریعت یې راغلو چې هغې ته یې اسلام وي. بسم الله الرحمن الرحیم. الله پاک فرمایي ان الدین عند الله الاسلام. نو تاسو دپاره الله پاک فرمایي چې اسلام دین چې کوم دی بهتر دی. ټیک شوله. همدغه اوس رسول وي، ځکه چې مخکې دینونه چې شول منسوخ شول، نوي د شریعت د اسلامي چې راوړلو دغه صرف دعوت تیر کوي، دغه ته د روبلي، دغه ته رسول وي. نمبر 1. دویم نمبر نئی کتاب لیکر آئے، نوی کتاب راوړي، ځکه چې کتاب د راوړلو سره به شریعت هم نوی راځي. نو چې کله نبي علیه السلام دنیا ته راځي د ځان سره قرآن شریف هم راوړلو، کتاب به نوی راوړلي یا هم صحیفې نوی راوړي. د هغه مخکې دین باندې و عمل ختم کړی شي، په صرف په هغ دین باندې وي چې کوم هغ رسول راوړی وي. لکه نبي علیه السلام دین راوړلو، قرآن شریف یې راوړلو، مخکې تورات، زبور، انجیل دا ټول شي شول منسوخ شول. دغه طریقې منسوخې شولې چې کومې طریقې الله پاک په دغه نوي شریعت کې ښایلی وي هغه باندې به موږ تاسو بیا عمل کړو. دریم نمبر د رسولو تعداد 313 ده. په دې کې یو قول بل موجود ده چې دا 313 ته خو چې کوم دی څلورو ته کتابونه میلوي: تورات، انجیل، زبور، داود علیه السلام، اندارکه عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام اور حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. دا څلور چې کوم دي دا خو رسولان دي. خو بعضې چې دلته 313 لیکلی ده، دې مطلب دا دی چې چاته صحیفې میلو دي هغو هم د نوي شریعت تابعداري چې کومه خلکو له ورکوله چې تاسو د نوي شریعت تابعداري وکړو. د دې وجې نه چې کوم دی تعداد یې 313 دی، لیکن څلور کتابونه او څلور نوي شریعتونه راغلي دي. دا 313 تعداد ځکه ده. اوس نبي څه ته وي. نبی الله پاک پیغامات چې کوم دي د کوم د مخکې شریعت والا وي هغوی دعوت خلکو له ورکوي. مطلب یو پیغمبر راغلی دی، داود علیه السلام یا داود علیه السلام راغلی دی، د نه چې بعد
عیسی علیہ السلام روغلی دی نو دغه بولی ہوئے سبق کو یاد دہلانے کے لیے نبی روغلی کی چې کله دغه نوی شریعت نه مخکې شریعت روغلی ده د اسلام طریقه روغلی یو نوی شریعت روغلی ده د چې کوم نه وخت دپسې بل پیغام نبي روشي دا نبي د دغې دپاره روغلی کېږي چې د مخکې د رسول کومه طریقه د خلکو نه ویره شوي وي هغه خلکو ته وښایي چې ګوره د هغ نبي طریقه ما ویروو هغه کې تاسو دا فایده دی دا نقصانات به درته کېږي الله به عذابونه درکړي دغه دپاره الله پاک نبي د نبی دپاره د نوي شریعت اور کتاب کې ضروري نه دغه نبی دپاره به د نوي شریعت ضرورت هم نه وي د کتاب ضرورت هم نه وي ویلې چې په وروستې هغه کم رسول چې وي هغه په شریعت باندې هغه طور طریقه باندې به داین ژوند تیری او خلکو ته به چې کم یې ماتح دي هغوی ته به د حکم کوي دریم هر رسول نبی کیدای شي ځکه چې رسول نبی دلته عام لفظ استعمال شوی ده چې رسول نبی هغې ته ویلی کېږي چې هغه د شریعت چې کوم سبقونه ویر شوي وي د الله د وحدانیت همدارقم دغه طریقه چې کوم دی د شریعت نه مخکې دا تاک ته د نبی ویلی کېږي دا لفظ د نبی عام دی نو ځکه هر رسول نبی کېدی شي ځکه چې دا نبی هم دی او نوی شریعت ته ورودی دا ته رسول هم ویلی شي خو هر نبی چې کوم دی ضروري نه دی چې دا به رسول وي هر نبی ضروري خبره نه ده چې هغه به رسول وي ځکه چې د نبي دپاره د نوی شریعت ضرورت نشته او په رسول کې شرط دا ده چې دا به چې کوم دی نوی شریعت راوړي نوی کتاب به راوړي اندای دپاره هم که څوک پرې نه پوه موږ ته لاندې کمنټ کې ویلی شئ انشاءالله نور وضاحت وي بیا په نورو مختلفو ویډیو کې ما ته راکړئ اجازت الله پامان